أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسيرت 46 نمبر درس بفضل الله وعونه. مخکې درس کې تقریبا چې موږ دې حد ته راورسېدو چې اول اسلام چا راوړو. نو په نننی درس کې به د زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ دغه واقعیا به ذکر کو چې د څنګه غلام شو. دویم بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته څنګه رااله. دریم خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم متبنا زوی څنګه وګرځیدل. نو مخکې موږ دا خبره وکړه چې په زنانو کې اولنې اسلام خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها راوړو. بلکې موږ داسې وایو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې په امت کې اولنې ایمان خدیجه رضی الله تعالی عنها راوړو. نو هم صحیح ده. دویم نمبر ایمان ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راوړو. او په سړو کې اولنې ایمان ابوبکر صدیق راوړو. بیا په ځوانانو کې بلکې داسې به وایو چې په الکانو کې ماشومانو کې اولنې ایمان علی کرم الله وجهه راوړو. او په غلامانو کې اولنې ایمان زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ راوړو. زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ دا اولنې شخصیت دی غلامانو کې چې د مسلمان شوی. دنه مخکې بل چې ایمان په غلامانو کې نه راوړي، بلکې د دې امت اولنې غلام زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ چې د مسلمان شي. زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ د څنګه غلام شو. دې باره کې دوه قسم تاریخ دی. یو تاریخ دا دی چې دوی په کلی باندې چا حمله وکړه او د باغی کې ونیول شي. ولیکن دا خبره کمزوري ده. صحیح خبره هغه داسې ده چې د خپل مور سره روانو د مامګانو کته د مامګانو بنو کلب قبيله به ورته ویل د آل روانو چې کله دی په لار باندې تله. نو په عربو کې دا قانون او دا طریقه چې هغه به ډاکی کوي. بس ماشوم به د زنانانو وتختاو او هغه به په بازار کې په میلو کې لکه د چيلې په شان خرڅاو. نو زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ دا ډاکوانو د دې د مور نه وتختاو او لاړې وې تختاو خرڅ. په دې کې د زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ مور د قضې نه واپس شو. چې کله د غلام شو ماشوم دی باره کې حافظ ابن قیم رحمه الله ذکر کوي چې د جاهلیت عجیبه دور هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. عجیبه خلقو هربوا من الرق الذي خلقوا له د هغه غلامین دوی وتختیدل کم د باره چې الله پیدا کړی وو. هغه څو وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله ما د خپل عبادت لپاره پیدا کړو. نو دا غینو دی وتختیدل هغه تابعداري ونه کړه. نو څه وکړل؟ فبلوا برق النفس والشيطان. نو دوی څه شو؟ د نفس په غلامۍ او د شیطان په غلامۍ کې گرفتار شو، هغه باندې مخته شو. نو زید بن حارثه هغه چې وتختاو بیا به یو ځای منتقل کاو بل ځای ته، بل ځای به نقل کاو بل ځای ته، تر دې پوري مکی ته نږدې یو بازار دی سوق حباشه ورته وایي. هغه سوق حباشه کې دی خرڅېده. نو باغی کې بیا چا مکی ته راوسته. بیا دغې نه مکی ته راغلی. چې کله مکی ته راغلی نو د خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنہ وراره دی حکیم بن حزام رضی الله تعالی عنہ. حکیم بن حزام رضی الله تعالی عنہ هغه راولګید او زید بن حارثه د خپل ترور د پاره واخیس.
خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها لپاره خدیجه الکبرى د حکیم بن حزام د پلار خور نو غیر ورکه چې کله دا د خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها لاس تراله دا هغه دوران دی چې د دې لاواده نه دی شوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دین پس تا کله چې د خدیجه رضی الله تعالی عنها او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح وشو نو خزي خاون ته هدیه ورکړي او بیا قیمته هدیه ورکړي دا شانت خاون را لګي خزي ته هدیه ورکړي نو دا ولګي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا غلام په هدیه چې بس د ازما طرف نه تاسو پر څه شو هدیه شو او دا ستا خادم شته په ځان لپاره کار وغیرہ کوي ودی کی زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم غلام ورزي ځکه هغه ته په هدیه کې ملاوي شو نو زید بن حارثه لار او دغه تر کاو دا باغوي په سیګرزیده چې زمونږ نه له پرک شوی دی او بلار به عجیب غمجن اشعار ویل ځکه چې زوی د دې درد هغه چاته معلومیږي چې چا ځامن په ژوندونی باندې ورک شي د کینه باري او پته نه لګيږي چې ورونه ني هغه ته دې درد معلومیږي چې دا څومره درد محسوسوي چې کله سړی د سوچ کې راشي خوب یې ورک شي یا خصوصا که خیالمي د پښمنۍ ټیم کې چې کله سړی د خوراک نه بعد بیا ود شي دا وخت کې خفګانی خوبونه اکثر یې دا دوران کې سړی ته سوچ کې راشي دا وي چې بیا ډیر زیات سړی خپل نو زید بن حارثه لار حارثه چې کوم دی حارث دغه اشعار ویل او د زید په اړه کې معلومات کا او چاته ویل چې زمونه چا ظالمانو لک تختولې دي پټکړې دي تر دې چې چا ورته پته ورکړه چې لکه زمونږ د مکی ته چای ولک راوستي دی ویل چا سره دي تر دې پورې چې په تاسو باندې د زید لار د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاطر اورسید چې ورته پته ورکړي چې محمد نومي دی ډیر زبردست انسان دی داسې اخلاق لري ځکه چې نبوت قرآنی راغلی خو لیکن هغه په خلکو باندې ځان منلو چې زما داسې خصوصیت چې کله دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاله راغله نبی اسلام سره کېناسته نو لہذا د سیرت بعضو کتابونو دا خبرې ذکر کړي چې دوی کله راغله نبی اسلام ته ویل چې دغه شان ته زمونږ یو الک ورک شوی دی زید نومي دی ویل چې هغه ما سره شته دی ویل چې دا مونږ ته پیسې درکو هم لراک نبی اسلام ورته ویل چې د دې کار وکړو چې هغه به اختیار ورکړو زه تاسو نه پیسې نه اخلم هغه به اختیار ورکړو که تاسو سره ته بغیر د پیسو نه دي او کومه سره یې ساري ده تاسو به زور نه راوړي ورلا نبوت نه ملاو شي او اخلاق ته ګوره نو غوړ چې او دا قسم کار وشو دا ډېر زبردست انسان دی عجیب دی انصاف فیصله وکړ بالکل تا انصاف دی دا وی د خیال چې لکه مثال به تور زمون زوی دی ابلو چې زما وراره دی خامخا به موږ سره زی نو بده کې دغه خبره ده چې لکه د زید پلار د خیال رااله چې یو طرف ته د ازادۍ ژوند او د مور پلار سره ژوند بل طرف ته د غلامۍ ژوند او پردي کلی کې ژوند دا به څنګه دی خو نبی اسلام زید بن حارثه ته आवाज وکړ چې زید راوځه چې را لې ولدا پیجنې ولاو دا مقرار دی ولدا پیجنې ولدا څوک دی ولدا متر دی ول بس دوی وای چې تمون سره لاړ شه ستا اختیار دی کو دوی سره زی او پرما سره پاتې کی نو چې هغه دا کړه اوس دی کې الله رب العالمین د زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ لپاره د ایمان اراده کړې چې د ایمان ورنصیب کو ځکه چې یو کس د رسول الله په هم د الله په خامہ نن کله داسې کېدې چې رسول الله په خپل الله ونی خو له ابو طالب اخو بیل خبره ده په تقدیر کې الله ایمان نو لیکل خو د په تقدیر کې الله ایمان لیکل چې کله دا خبره ورته وکړه نو زید بن حارثه رضی الله عنه راولېږي دا خپل ته وای چې داسې کورنۍ کې پاتې شو چې داسې کورنۍ ډېر خوش نصیب انسان ته ملاوي او دا کورنۍ چې چیرته پرې خو دې شي زما وړي ښه قسمت دې چې الله مله داسې زیاره کړی نو هغه غلامي قبول کړ د پلار ژوندۍ قبول نه کړ د پلار مور په تعالی نه لیکن غلامي چې اثر ونه عشان غلام چې رسول الله غلام هغه خيار سره هغه
چې مور پلار ته قربان کړه چې د مور پلار سره نظم د تر سره نظم او ماشومتوب جدا شي ورته ګرانه خبره ماشومتوب باندې جدا شي او بیا وایي یاره بس خدي پیجنم پلار می خمید پیجنم ترمی ولیکن دا د غلامۍ زندگی مې په هغه خو چا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رسول الله څو غلام یا څومره خوش نصیب انسان الله اکبر کبیره. نو زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ هغه پاتشه چې کله پاتشه نو دوی لاړل خو خوشاله شو خو اطمینان کې لاړل چې زما زموږ زوی ډېر خوشاله دی بل زم معلوم ک مون برازو ملاقات وکيږي او دا شان چې زموږ سره د څغم و چې د باندې به ظلمونه کیږي زیاتې به کیږي او ظلمونه نشته لہذا تسلی ورته ملاو شو هغه ارزه ختم شو. اوس نبی له سلام د زید بن حارثه د مینې ته وکتل ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې مینې ډیره و ځکه د خځې طرف نو تهدیه کې ملاو شو تحفه نبی له سلام د ډیر محبت د وجنه هغه متبنا زوی وګرځاو دغه وخت نه څه وګرځي متبنا زوی وګرځي متبنا زوی طریقه دا و چې چا به دا خبر وکړي چې پلان کې زما زوی دی نو بس دا غسر به معاملې داسې کوله لکه څنګه چې خپل زوی له حق ورکاو هغه له حق ورکاو لکه څنګه چې خپل زوی له واده کاو هغه له واده کاو لکه څنګه چې د میراث خپل زوی ور دغه شان به هغه ور او څنګه چې وي سړی د خپل زوی نه میراث اخیسته چې مړ وشه دغه شان متبنا نه ما اخیسته بیا چې کله به مړ شو دا خزه به منګور دغه شان د متبنا زوی به مزي دغه خزه به منګور نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د غلامین آزاد کو زوی وګرځاو متبنا زوی وګرځاو نړۍ رضایت د خوشحالي خبرو د لپاره په دوران ځکه خوشحالي ځکه خبر ده کو چې یو قریش ځکه چې قریش خو ډېر لوی خاندانو بادشاہي خاندانو د مکی مشرانو دی یو د غوی مشر او بیا په غوی کې دی یو غور خاندان چې هغه د بنو هاشم قبیله او بیا غوی کې یو داسې شخصیت چې عالم هغه تنشي رسیدي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه بیا څو ګرځي متبنا نو نبی علیہ السلام دې متبنا وګرځاو چې کله متبنا وګرځاو نو د قریش خلک ناسو او دې راوته رسول الله صلی الله علیه وسلم او خلکو ته دا ویل چې زید د محمد صلی الله علیه وسلم مطلب زید بن محمد شه دا زمان څه متبناش بیا خلکو هغه زید بن حارثه نه وي بلکې زید بن محمد خالشته نور صحابه کرامو کې اکثر د پلان نوم نه ذکر کوي خو زید کې خامخا ذکر کوي زید بن حارثه زید بن نور کې ذکر کوي خو زید بن حارثه مکمل د پلان په نوم مشهور دی ولی ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم الله ورته ودعوهم لآبائهم نو زید بن حارثه د هغه وخت نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم متبنا زوی شو هغه بعد نبوت امراله ديار لسکاله په مکی دور کې مده څو رسول الله صلی الله علیه وسلم متبنا زوی وو دا غینه بعد کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه ته هجرت وکړ نو مدینه کې تقریبا د شپږم کال د هجرت پوري د سوره احزاب د نازلېدل پوري رسول الله صلی الله علیه وسلم دا زید بن حارثه د رسول الله متبنا زوی وو تقریبا څه د 65 کاله دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د دې تیر کړ چې د متبنا زوی وو دا زوی به دغه نه بعد چې الله کله سوره احزاب نازل کړ الله رب العالمین دا غرس مجاهدیت ختم کړ دا چې لکه مثال به تور څوک بوز د چا لپاره متبنا زوی نه ګرځي ځکه د کډیر فسادات یو خو په کې څه کله چې بالغ شي نو کور کې زنانه سره بیا څه یو سره فردي حکم راغلی او فرداتي کول پکار دي وغیرہ وغیرہ نو نبی صلی الله علیه وسلم به سره ډېر انتهایی ډېر زیات مینه کوله چې کله د څو ګرځاو او متبنا زوی ختم کړو دله زینب رضی الله تعالی عنها په نکاح ور کړی واغه مسله په خپل ځای راشي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تر لور هغه په نکاح باندې خاص دی و نبی چې کله هغه آزاد و نو د سره به د سړي تعلقات نه برابرې ده نو الله رب العالمین ورته وی دا متمنا زوی ختم کا بس نبی رسول الله به دا کړ ورخیا کو زینب له طلاق ورنکړي ځکه یریدل دي خبره نه چې کله طلاق ورکړي نو الله به ما ته وی چې واستم نکاح واخله چې دا رواج ختم شي او خلک به ما ته وی چې دوه ور کنه اعظم خلک اعتراضونه کوي يهود بوجي د خپل انګور سره څوک نکاح وکړه دا یو خبره به کوله غره خیال کوره طلاق ورنکړي خیال کو اول تر هغه دوه بجګړی راتلی باس محاسبه راتلی الله رب العالمین وای زوجناکها اې د زینب نکاح ما ستاله پاسمان کې تړلې بس فلما قضا زید منها وتر کله چې زید دغه خپل ضرورت پوره کړه خوشی کړه
چې هغه طلاق ورکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي زوجناک رسول تفسیری واقع خپل ځای کې راځي بل ما تعالی په نکاح کې درک مستوي دي خبرې نه کوي زینب نکاح الله په اسمان کې تړلی او ما تعالی نکاح دې کړی خبرې ونه کړي هغه رسم هغه ختم شي ځکه انګور به ورته ویل انګوریت ختم شي په دې کې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم راولېږي دا خپل د پلار وینځي وا دا نوم ام ایمن هغه ام ایمن چې کوم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم زید له نکاح باندې واخیسته نو دا غینه د رسول د زید بن حارثه زوی پیدا شو اسامه او عجیبه مقام رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی له ورکړو اسامه هغه شخصیت دی چې دا تک تور د ورسره د خپل ځای کې واقعیا راشي د تک تور زید بن حارثه تک سپینو نو خلق بدا کړو نبی رسول الله ته ویل تکلیف ورساوي وګورئ زید بن حارثه خځې چې کوم دی غلا کړی دا وګوره اسامه څنګه دی او زید څنګه منافقین به خبرې کوي په خپل ځای کې دغه تفصیل راشي په هر حال دا اسامه هغه شخصیت دی چې دی اکثر رسول الله ځان سره رسته کې نه و چې بسورلې مطلب ځان سره رسته کې نه و بل خبره پکې دا و چې دی به هر ځای کې د جنگ امیر مقرر او عمر فاروق او ابوبکر صدیق برده پر عائد ګرځیدل دی بل جنگ امیر او عمر رسول ابوبکر صدیق د په وخت کې امیران نه مقرر کړی دی امیر ورته داسې مقام در ور کړو ځکه چې ډېر تکړو دا شان زید رضی الله عنه هغه به مشر مقرر کاوه اسامه بن زید ډېر زیات به اسامه مقرر کاوه چې چیرته مطلب اکثر به اسامه ته ویل ته بس شي امیر شي د پلان کې به تاسو رسي نو عمر هم دا وسره ابو بکر هم وسره عجیب مقام ور کړو لہذا دا مختصر تاریخ د زید بن حارثه رضی الله عنه او دغه د ایمان د دینه بعد په مکه کې ابتدایي صحابه کرام او دغه کارونه ان شاء الله تبعین د کی وی واخر دعوانا الحمد